Rahim. I am Said Arfanullah from Noorsoft Silicon Center, Peshawar. اوس مونږه د سیستم کې چونکه اوریکل آلریډي انسټال دی ٹھیک شو کنه نو انسټالیشن او کنفیګریشن پدې کې نه کیږي پدې خبره مې پوه شو کنه دین علاوه چې کوم وینډو 7 دی هغه انسټالیشن د ایکس پی نه مختلف دی پدې خبره مې پوه شو لکه د کې انسټالیشن یو طریقه لري هغه کې انسټالیشن بدله طریقه لري ٹھیک شو ناغه تاسو بیا ځان سره څه وخت سیستم چراوړئ که نه نو هغه به تاسو د انسټالیشن میتھډ به هم په هغې کې به درته زه سپیسیفای کړم ټیک شوه صرف یو څو خبرې درله کومه چې کله اوریکل تاسو ته پرونه ما خبره کړې وه چې دا وګوره ما سره ټیبلز دي سلیکټ سټیرک فرام ټیب اوس دا ما سره ټیبلز دي ټیک شوه زه څه کار کومه زه وایم چې دې لپاره د انټرفیس جوړ شي ٹھیک شوه چې هغه کې د یوزر انټریز په اسانه باندې کیږي دې پرپز دپاره موږ سره څه دی آل پروګرامز دا چې ته انسټال کې که نه اوریکل ٹھیک شوه نو تا سره به دا راشي اوریکل ډیولپر سوټ هوم 1 دلته کې ته راشي ډیزاینر ډاکومنټیشن دا نور لکه زمونږ د رینج نه بهر دي ټیک شوه زمونږ کار دې سره دی دلته کې به ته راشي فارم بلډر سره ډیولپر سره او دلته کې به تا سره څه وي فارم بلډر دلته کې دې کې اوس آلریډي انسټال دي په خبره باندې پوه شو که نه چونکې نه که نه ظاهر خبر تاسو له ما پرونه خبره کړو 2 سی ډي ګانو کې وي یو کې تا سره ډیټابیس وي بلکې تا سره څه وي ډیولپر وي تا سره په خبره باندې پوه شو که نه نو ته چې کوم دی نو ځان ته به یو بل سی ډي به ته اخلې بیا دلته خو باید زه وکړم خو مطلب چې تا سره بیا خپله وي اوریکل ډیولپر سی ډي په خبره باندې پوه شوې نو اوریکل ډیولپر چې کوم دی که نه نو هغه چې ته انسټال کې نو دا د هغې انټرفیس دی څرنګه خو تاسو کړې ده که نه ډیولپر هغه مو ډیولپر نه دی کړی که نه ډیټابیس و که نه او که نه خبرې روی که نه ګوره تاسو له ما ویل دي که نه چې د اوریکل 2 حصې دي موږ سره یو فرنټ اینډ دی یو بیک اینډ دی فرنټ اینډ ته مونږه انټرفیس ویو ټیک شوه بیک اینډ ته مونږه ډیټابیس ویو په خبره باندې پوه شوې ډیټابیس پورشن مونږه انسټال کړی و هغې کې مونږه اس کیو ایل او پی ایل اس کیو ایل وکړو ټیک شوه اوس دې له مونږه انټرفیس جوړو نو انټرفیس دپاره په دې کې مونږه فرنټ اینډ انسټالو ریکارډینګ کې دا خبره راځي دا بیا تاسو لږ بار بیا واورئ که نه ټیک شوه نو انټرفیس دپاره مونږه څه کوو فرنټ اینډ به انسټالو مونږه په خبره باندې پوه شوې اوس فرنټ اینډ دپاره مونږ سره بدله یو سی ډي اویلیبل وي اوریکل فارمز ډیولپر 10G اوریکل فارمز ډیولپر 10G په نوم باندې په خبره باندې پوه شوې ته چې هلته کې لاړ سې بلکې دغلته کې سی ډي ګانو هغه لفافه پرته ده لږ راواخله دغلته نه دا بالکل اولنی لیکچر کو تاسو له یاد شي ما دله دا خبره کړې وه که تاسو له یاد وي حالا ریکارډینګ کې نیم خبر چې راغلی دي نه دي راغلی خو اوس دی خو ته رامله ټیک شوه بس صحیح دی که نه دا اوس وګوره دا څه دی ډیټابیس دی اوریکل ډیټابیس دا څه شی دی ډیولپر دی دا دی بس بیا څه دی خبره ختم شوه ټیک شوه نو ته چې کله ډیولپر انسټال کې ټیک شوه نو تا سره به دا یو دغه به سره جوړ شي ټیک شوه دلته ته راغلی که نه دا وګوره دا تا سره انسټال شي دا یو دغه چې کوم دی پوره ده ټیک شوه اول تا سره دا او دا انسټال دي پهلني دغه کې ټیک شو که نه اوریکل ډیولپر هوم اینڈ اور DB 10G هوم دا تا سره پهله نه انسټال دي خبره باندې پوه شوې
اوس ته به دا انسټالې نو دا انسټالولو دپاره سره دغه یو سی ډي ده دا چې کومه پرته ده مخکې چې مونږ کوم انسټال شروع کړو د اوریکل هغه سیسټم و هغه داسې دا وکنه ډیټابیس وکنه سر دی ګورا تله کاغذ را مالا پین کاغذ را دا جاسه که په بورډ لیکم نه بیا تاسو لیکئ نه کنه ما به په بورډ ایکسپلین کړو بیا تاسو ډډه والی د خو راوړه مالا ګورا تعالی مو ویلې چې اول ما سره سره یو فرنٹ اینڈ دی بل سره ما سره بیک اینڈ دی ٹھیک شو دې لپاره څه استعمالیږي اوریکل 10G ډیټابیس ٹھیک شو او دې لپاره څه استعمالیږي اوریکل 10G ډیولپر پوه شئ دې کې سره زموږ سره ایس کیو ایل که تعالی یاد شو دلته کې په بورډ باندې دا خبره ما لیکلې تاسو باندې لیکلې دلته کې تا لیکلې دي که نه ٹھیک شو اینڈ پی ایل ایس کیو ایل راځي دلته په خبره پوه شئ اوس دلته دماغ له راغلل که نه موضوع او دلته کې موږ څه وایو فارمز اینڈ ریپورټس پوه شئ اوس دا شیز مونږه آلریډي هلته کې انسټال کړی تاسو سسټمانه باندې ٹھیک شوه دا به تاسو اوس انسټالوئ دا اول دی او دا اوس په تاسو دا انسټالوئ ٹھیک شوه ما سره اوس څنګه لکه آلریډي پرون زما سسټم کې وایرس راغلی او ډېر هیوي و ټیک شوه نو ما اوس دلته کې چې زه انسټالوم او پوره سیټینګ کوم د هغې باندې زما 2 غنټې لګي په خبره پوه شوې نو ما آلریډي فارمز هم انسټال کړي دي او دا هم ما انسټال کړي دي ٹھیک شوه دا زما سیسټم دی دا سر مونږ چې وایو که نه اوریکل ډیولپر مونږ کوو او ډي بي وروسته کوو نو اوریکل ډیولپر چې مونږ فارمز او ریپورټس کوو اصل کې تاسو ته کورس کې ما ویلیو که نه چې ما اوریکل ډیولپر نه دا اوریکل ډیولپمنټ دی دا ٹھیک شوه ډیټا په دې کې تاسو له ما ویلو چې 4 شیزونه شامل دي یو څه شامل دی ایس کیو ایل شامل دی بل څه شامل دی پی ایل ایس کیو ایل شامل دی دریم څه شامل دی فارمز شامل دی او څلورم څه شامل دی ریپورټس شامل دی دا پورا ستا یو ټول کټ دی په خبره پوه شوې بیا ډي بی ای چې کوم ده که نه ډي بی ای کې دا 2 پری ریکویزټس دي ٹھیک شوه یعنی دا تعالی چې اول نه درځي پوه نه شوې پری ریکویزټ څه مطلب دی کو نه ورځي چاله نو بیا دا خبرې که نه چې مونږ له مجبورا دام ښیو بیا خو دا دی چې لکه دې کې ته ګوره 3 هفتې ضایع کېږي دا ستا په خبره پوه شوې ډي بي ځان له بیا غټ کورس دی په خبره پوه شوې د هغې ډیوریشن بیا لږ سیوا شي بل چې کوم دی که نه نو تا سره په هغې کې بیا څه دي انسټنس مینجمنټ دی بیا سری دلته کې اوس چېرته به کې یار بل څه تا سره بیک اپ اینڈ ریکوري ده نیټ مینجمنټ دی او سیکیورټي ده دا رستا د ډي بی ای حصہ ده خبر باندې پوه شو که نه نو ګوره دا چې کوم دی دا ډیولپمنٹ دی په دې کې رستا دام شامل دی او دا هم شامل دی دا نه راځي ته سی ډي وې یو آر لرننګ ا کمپلیټ پیکیج پوه نه شو په خبر کو زه دا مو وایم که چاله که دا اوریکل ډیولپر کورس دی نو دی دا مطلب نه دی چې مونږ صرف د فارمز د ریپورټس وایو پوه شوې دا کمپلیټ یو پیکیج دی چې په هغې کې دا ګوره اوس کو ته فارمز اینډ ریپورټس تا ویلې اوس تاله اسکویل پی ایل اسکویل نه درځي ته به تنه څه اشار به تنه شي اچار کوي که نه څه ته وایي په خبر اوس نه ورته په خولې کې اوبه راغلې ټیک شوه نو فضول شي بیا ټیک شو که نه نو دې کورس کې چې کوم تاسو له ما ویلو که نه ګوره مقه خبره ده چې دا شیز پکې شامل دي دا 2 شیزونه او دا 2 شیزونه پکې شامل دي
د ټول کورس ته مونږ وایو ډیولپمنٹ. ٹھیک شو؟ ډیولپمنٹ مطلب دا دی چې سافټ ویر ډیولپمنٹ. پوه نه شوې؟ ډي بي اے سره ډي بي اے کې ته سافټ ویر نه ډیولپ کې، په دې کې ته پوه شوې؟ په دې کې ته د هغې څه کې د هغې حفاظت کې. डी बी کوم سافټویر کیسټ سیډي نشته. डी बी ए کې دا کیسټ دا اولنې کیسټ ده، دا یو کیسټ څه کوم دا په डी बी ए کې چلی. او بالکل کما سبجی دو سیډي غیستې دي، یو ډیټابیس ډیولپر دا، یو ډیټابیس دغه دا SQL دا دو سیډي دي. بس صحیح دی. کما डी बी ته بل سیډي نشته. نه 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 اصل کې دا سړي کنه د اوریکل اصل اوریکل نه دی څه وته وي د اوریکل مغز هغه دا شی دی. اوریکل چې دوره پاورفل دی کنه حکمرانی کوي په ټوله دنیا، هغه په دې وجه نه کوي، هغه په دې وجه باندې کوي حکمرانی. په خبره باندې پوه شوې؟ دا ټول چې کوم دی کنه دا تاسو سره سافټ ویر ډیولپمنٹ کې استعمالیږي. خو اوریکل دا دی چې هغه تعالی وایي ته بدل ټول استعمال کا. اوریکل تا په دې نه مجبورې چې ته خامخا زموږ فارمز اینډ رپورټس ته یوز کا. په خبره پوه شوې؟ هغه وجه دا ده کنه چې لکه اوس وګوره مای اس کیو ایل دی، نو مای اس کیو ایل خدا نه چې صرف پی ایچ پی سره ته استعمالولی شي، هغه بلا هر یو شي کې ته استعمالولی شي. په خبره باندې پوه شوې؟ نو دلته کې هم دغه دی ګوره ډیټابیس ته بیک اینډ تعالی درکو فرنٹ اینډ چې ته په این ټول کې ته جوړې. په خبره پوه؟ خو زموږ چې کوم دلته کورس هغه اوس په خبره پوه شئ؟ لکه ګوره دا کم چې کم دی تاسو له هغه ورځې ما ویلو چې که ته صرف او صرف بیک اینډ کې که نه دا ستا یو نیم کال نه زیات کورس جوړېږي. هغه ورځ دوی خبره کړه ما ته اس کیو ایل ځان له 2 میاشتې دی، پیل اس کیو ایل ځان له 2 منثس دی. ٹھیک شوه؟ بیا डी बी ए چې کوم ده که نه هغه ځان له 1 ایئر ده. ته چې ښه پوره کړې لکه ته وایې چې بس زه پکې بابا شم، خو په 1 ایئر کې هم د ستا فل نه زده کېږي. بیا هغه سره ایکسپیرینس باندې ده چې تا ته سچویشنز کریټ شو ته په هغې کې بیا ته هینډلینګ وکړې. مطلب دا کله نه کله به تا تیورټیکل خو به ډېر ښه درځي، خو چې یو پرابلم درته راپېښ شو بس ته به بیا هغه نشي سالف کولی. په خبره پوه شوې؟ نو دا او دا چې کوم نه کنه دا 1 سی ډي کې اویلیبل دي دا डी बी ए، او دا چې کوم نه تاسو سره بدله سی ډي کې اویلیبل دي. دا صحیح ده کنه؟ اوس په خبره پوه شوې؟ اوس کنفیوژن به ختم شي کنه؟ ٹھیک شو؟ ها نو دا اوس تاسو سره چې کوم نه ګوره دا په یو سی ډي کې پروت دی، دا سپینه پاڼه چې تعالی ښکاري. ٹھیک شو؟ اوس ګوره ښه دلته کوم ځای تعالی وښیمه ته چې دا کله انسټال کې که نه نو په سی ډرایو کې به تا سره ګوره یو اوریکل تا سره فولډر جوړ شو، دا ډیولپر هوم پوه شو. دا اوس ګوره دا دی بیل پروت دی، دا بیل پروت دی، دا دی په خبره. دا اوس تا په سی کې دا ته په ډي کې واچوه. دا ګوره پرون تاسو له ما پوره هغه یو نقشه جوړه کړې وه چې ډیټابیس نه دی دا ته په یو کمپیوټر واچوه اصل انوایرمنټ کې، دا ته په بدل کمپیوټر واچوه. نه کنه دا خو مطلب دا دی چې لکه اوس ته دلته کې دا اوس تا سره په امریکا کې پروت دی اوریکل، او ته دلته پاکستان کې، او ته وایې زه هغې لپاره ډیولپمنټ کوم امریکنز لپاره، به دلته کې ته ناست اوس او ته ډیولپمنټ کوه. پوه نه شو په خبره باندې؟ څرنګه؟ نه فارمز خو د سړي ته بیا هغوی ته ورکړه که نه هینډ اوور کړې ته ځان سره دلته وساته ستا مرضي ده. پرون تاسو له ما هغه پوره انوایرمنټ جوړ کړو چې دا 3 لیولز باندې دی. یو سره چې په کومه ډیټابیس پروت دی، په بل باندې څه پروت دی ډیولپمنټ انوایرمنټ پروت دی، په درېیم باندې څه وي اپلیکیشن پروت وي. پرونی درته یاد جوړ مو دی او که نه مو دی جوړ. ټیک شو؟ نو لکه دا دی که نه اوریکل دا تاسو له ما ویلو چې دا د یو یوزر دپاره نه دی، یو یوزر هم استعمالولی شي، خو دا داسې ارګنایزیشنز دپاره دي، داسې انوایرمنټس دپاره دي کوم ځای کې چې نمبر آف یوزرز تھاؤزنډز اینڈ تھاؤزنډز وي. لکه بینکونه شو یا د دولت ادارې شوې مختلفې یا ملي اردو شوه. ٹھیک شو که نه؟ دغه نه چې کوم د دولت ادارې دي غټې غټې
نو د هغې خو یو یوزر خو نه وي که نه نو هغه کې بیا لکه اوریکل ټایپ سافټویرز یوز کیږي لکه ته داسې مثال که که نه هغه ورځ چا ویلې ایکسس تا ویل که چا ویل چې ایکسس کې مونږ دغه رنګ کار کوي شو نو د ایکسس مثال لکه د سوزکي دی سوزکي پېژنې محدود غونته کې شي د اوریکل مثال چې کوم دی د بایسټیریز ټرک دی هغه ټرک چې وي نو که ته مطلب دا چې بایسټیریز ټرک کې ته د سوزکي برابر سامان کېږدې ومې درله وړي پوه شو که نه خو د دې اصل مقصد خدا نه دی که نه د دې اصل مقصد خو هغه هیوج انوایرمنټس دپاره دی پوه نه شوې لکه اوس وګوره ستا 50 لکه روپۍ قیمت دی د ایکسس قیمت ستا چې کوم دی نو 1500 یا 2000 افغانۍ دی 3000 افغانۍ کاړه پوه نه شوې نو قیمت هم دوره فرق لري که نه لکه بعض ټایمونو کې سرچ انټرفیس د هغه نه فرق سم راغلی کې ایکسي فایل باندې جوړېږي که نه هغه مرتجعي بین انسټالي دې کې هم دا جوړېږي او که نه هر څه به کوو دا چې یو ځای خو شروع یې خو کوو که نه پوه شوې که نه ښه اوس ګوره انسټالیشن چې وشي ټیک شوه هغې نه پس ما تاسو ته وایي چې یو انسټالیشن دی یو کنفیګریشن دی ټیک شو که نه ښه اوس انسټالیشن دی کې الریډي شوی دی کنفیګریشن دپاره موږ سره بیا یو څو نور فایلونه دي ټیک شوه که نه هغه اوس کو تاسو له زه هم وایم نو پوهېږه به پرې نه څو بلې ستاسو مخې ته هغه انسټال شوي نه وي ټیک شوه نو زه هغې په ځای ټایم ضایع کولو نه ښه دا ده چې لکه کنفیګریشن دا مطلب دی که نه چې اوس ګوره ته دلته کې په دې سیسټم او زه سرور ما سره دغه پروت دی دا خواته نه دی دغه دی نو زه اوس د دې نه دغه سرور زه اکسس کوم نو زه به دا خپله کې کنفیګر کوم که به نه کنفیګر کوم په خبره باندې پوه شو که نو دغه مطلب یې دی ټیک شو ښه اوس ګوره دا موږ سره څه شی دی انټرفیس آف دا اوریکل دی ټیک شوه اوس دې ته مونږ څه وایو ټایټل بار همغه رنګه دې ته مونږ څه وایو مینیو بار دې ته مونږ څه وایو ټول بار ها دې ته مونږ څه وایو ټول پیلټ دا څه شی دی سټیټس بار ها دې ته مونږ څه وایو ورټیکل سکرال بار دې ته څه وایو مونږ هاریزانټل سکرال بار او دا ایریا چې ده که نه دا چې دغه درته پکې ښکاري دې ته مونږ وایو آبجیکټ نیویګیټر دې له مونږ څه وایو آبجیکټ نیویګیټر وایو نن چې کوم دی که نه مونږ ټیکنیکل ډسکشن ته نه ځو ټیک شوه نن زه تاسو له داسې کار کوم چې یو سمپل غونته کې یو فارم دله جوړوم ټیک شوه ښه تا سره اوس ګوره آبجیکټ نیویګیټر کې نه وي تا سره مختلف قسم شیزونه وي وګوره فارم دی بیا فارم کې موډیول 1 دی بیا ټریګرز دی الرټس دی اٹیچ لایبریریز دی ډیټا بلاکس دی کینوس دی ایلوویز دی بلا جهان شیزونه دي اوریکل میجارټي کارونه دي کې تعالی په خپله کوي په خبره باندې پوه شوې کله چې مونږه انټرفیس جوړو یا ډیولپمنټ کوو یا فارمز ډیولپ کوو ټیک شوه نو اوس ګوره دا ما سره فارمز پراته دي ټیک شوه ټیبلز پراته دي سوري ټیک شوه نو زه څه کار کوم دې ټیبلز دپاره انټرفیس په جوړوم ما سره دوه طریقې دي one is called the manual method and one is called the wizard method څنګه wizard یا automatic ورته ویلی شي ټیک شوه نو موږ اول داسې کار کوو چې manual method ته ځو ښه ګوره ښه دا object navigator ذهن کې ساتئ دې کې ګوره ډېر شیزونه لکه دې باندې تکلیک کې که نه څه نشته پکې دا نه پلس ماینس دی دغه رنګ خیال دی ورله اوس ګوره ته ډیولپمنټ کې که نه ته بس وکړې دلته که به ته راشې په کوم ځای به ستا کلیک وي دا اوس فارم دی که نه دا موډیول 1 دی ټیک شوه موډیول 1 باندې کلیک کو او د ټولز باندې به ته کلیک کې څه باندې به کلیک کې دلته کې تا سره ډیټا بلاک ویزرډ دی صحیح تا سره ډیټا بلاک ویزرډ دې باندې تا کلیک کو ګوره دا ګوره آسان خبره ده زموږ ډیټا کوم ځای کې پرته ده SQL کې ده که نو ډیټا بلاک ویزرډ کې څه کار کېږي دا فارمز دې ډیټا سره کنیکټ شي اوس لکه اوریکل SQL کې دې ته موږ ټیبلز وایو ها په فارمز کې ته موږ بلاکس وایو ټیبل ته موږ په فارمز کې څه وایو بلاک وایو لکه بلاک آف ډیټا که نه پوه نه شو په خبره باندې
نو ګوره ا بلاک ډیټا کوم دی که پر ټیبلز کې پرته ده که نه نو دې ته موږ ډیټا بلاک وایو یا ورته ټیبل یا ډیټا بلاک ووایه خو دوی چې کوم ټرمینالوجي یوز کوي نو هغه به ته یوز کوې نو سره له ټولز ډیټا بلاک ویزرډ ٹھیک شو اوس دا سری ویلکم ټو د ډیټا بلاک ویزرډ this wizard allows you to quickly and easily create a data block based on a table, a view, or a set of stored procedures, an advanced option. ٹھیک شو دا مطلب ایڈوانس دی ٹھیک شو اتاله چې ما ویل کنه چې ته یو کال اسکو فارمز وې نو ظاهر چې ایڈوانس په کې سوي کنه پوه نه شوي بهرحال click next to begin creating your data blocks. Display this page next time. یعنی دا پاڼه چې ته next time کتل غواړې که نه یس وساتې څه فرق نه ورځي سمه نه به ته کلیک کې next. اوس وګوره ورله ټیبل آر ویوز ودلته کې ما سره ویوز نشته دی کوشته را سره شته که نه دا د دوه ما سره پراته دي لکه انټرفیس ته ټیبل د پاره هم جوړولی شي او ویوز د پاره هم ته جوړولی شي پوه نه شوې خو ویوز کې ډیټا نه وي دا یو خبر یاد ساتئ چې یو کله ته پوښتنه کنه وات از د سایز اف ا ویو ویو خو اصل کې د نورو ټیبل نه ډیټا راخلي کنه لکه ویو مثال د چشمو د اصل شی خو تاسو سترګې د هغه شیز دی کنه ویو کو تاسو که تا چشمه واچولې چې ما ته صرف دا ښکاري لکه اکثر ګور هغه ډاکټر نه هغه کې دنه ګوري کنه نه هغه سترګې ته هغه شیز واچي چې دنه پکې وګوري لکه سبي داسې یوزر لپاره ډیټا ضروري کنه ته د یوزر متعلق ضرور ډیټا ورته نو ډیټا ورته نشو کوي بس دا یو ورته جوړه یوزر لکه ته مخصوص ډیټا ورته ته شو کول غواړې کنه ټیبل ګورې ټیبل نه ویو کار نه ظاهر خبره سر کوي موږ کریټ نه کوو بیا نو ما جوړاوه بیا ضرورت نشي ضرورت جوړېږي که ضرورت ما درلو ویل کنه اوس یو 15 منټه مخکې ما تعالی یو خبر وکړه چې ویوز زمونږ لایف ډیر آسان کړی دی کله نه کله به ته د 5 ټیبل نه ډیټا رالی کنه هغې له ته بیا فارم جوړی لیونې به شي لیونې پېژنې کوم دیوانه ټیک شوه دوره ګران شیز وي هغه خانده پورې ټیک شوه نو دې کې موږ سره هغه کار آسان شي بهرحال ټیک شوه ما څه کړه ټیبل آف ویو دا سټور په دا ایډوانس ته بیا ځي ټیک شوه که نه کم چې هغه next sorry enter a table or view on which to base your data block then select the column that should appear as items browse باندې به کلیک کې څه باندې به کلیک کې چې browse باندې کلیک کړو نو تاسو سره علل دا به ته ورکړي ولی ګوره دا خو بدل سافټویر دی که نه او دا بدل سافټویر دی نو ته بس کې سره کنیکټ کیږي که باندې کنیکټ کیږي بالکل لکه اوس فار ایگزامپل بدل لکه تاول لیکل سو عارف ان کو پاسورد خان ها اوس ډیټابیس نه دی تاسو لکه شروع کې لیکچر مال یاد شي تکړه یې ها ORCL بدل تکي ورکي تاسو سره په یو سیستم باندې ملټیپل ډیټابیسز کې دي چې تاسو له یا چې ما دا خبره کړې و ٹھیک شو نه کې ته یو مخصوص ډیټابیس سره ته کنیکټ شوې ٹھیک شو او دا ته څه شوې کنیکټ اوس وګوره ورله ښه دا وګوره د کرنٹ یوزر سره دا غي نه درته رالی کرنٹ یوزر او څوک دی RFN کو دی دا اوس وګوره ښه کمپنی ګوره نه خو ویوز دي کنه کو ویوز پکې راوستل غواړي په دې باندې به تکلیف کنه ویوز هم پکې راځي پام دې ورله ټیبل نه دا کنه ویو دا ویو از ناٹ ا ټیبل don't confuse a view with a table کنه ویو کې نه ما دلویل کنه چې دا یو مثال د چشمو دی چې هغه ټیبل نه تاسو مخصوصه ډیټا ویزیبিলিټی درکې دا مخصوص فیلډز ویزیبিলিټی درکې دا ایریږي درنه ښه ته خوب دې نه پوره کیږي ښه په خبره باندې پوه شو کنه اوس وګوره دا ویو دا
او کو زه صرف ویوز باندې کوم نه صرف ویوز وساته ته ها اوس دا لري کنه ما کرنٹ یوزر کړی دی ها کته ادر یوزرز کې نو چې نور یوزرز کم دي هغه نه هم تعالی ډیټا روچت کی ٹھیک شو خدا غره موږ سره سینونیمز دي کرنټلی موږ سره نه دی اویلیبل ٹھیک شو سینونیمز دا شی وی کنه چې لکه یو ټیبل ی کنه بعد څنګه ټیبل نوم ډیر بالکل ټیبل نوم ډیر وګود وی ٹھیک شو نو ته ول آسان غونته کې نوم ورکی نو ډیټابیس کې خو هغه وګود نوم به استعمالېږي خو سینونیم کیدای کنه چې لکه هغه نوم وړو کی شي ٹھیک شو نو لکه د ویو شانت کې هغه یو مثال لري خو ویو خو ځان له یو کمپلیټ انټرفیس لري کنه تعالی سینونیم او هغه کمپلیټ ټیبل ته مخامخ کوي بالکل هغه د ته مونږ یو طریقې سره الیاس هم ویلې شو ٹھیک شو په خبره باندې پوه شو کنه دا وسري هم سره پرمننت دا مونږ سینونیم موږ سره پرماننت دي لکه دا ټیبل نوم په پرماننتلی چینج شي الیاس کو پرماننتلی نه چینج کیږي کنه سینونیم کې موږ سره پرماننتلی چینج شي ٹھیک شو ها اوس دا یو سره ما اخوا دا ما سوکړل کسٹمر ټیبل ما را واخستل ٹھیک شو ما درلو بل نن چې کوم دی زمونږه مین کارداري کنه چې لکه یو گو تھرو یو کو ٹھیک شو بیا ټیکنیکل ډسکشنز ته وپکې بیا زو ها دا ما سکړو اوکې مې کلیک کړو ٹھیک شو اوس په دې کې دا ما سره اویلیبل کالمز دي لکه اوس ګوره ښه دلته کې زرا عالم کنه select static from hi اوس ګوره دا ما سره کالمز دي ٹھیک شو اوس په دې کې ته په ډیټا بلاک کې کم کم کالمز ته خوځل غواړي لکه اوس دا ما سره ټول کالمونه دي کنه اوس ته په ډیټا بلاک کې خوځل ډیټا بلاک مینس چې په فارمز باندې تک کم کالمز ته خوځل غواړي کو ته ټول خوځل غواړي ها یا مخصوص خوځل غواړي هو ایک ایک کر کے हाँ बिल्कुल कम कम जितने सादल غواړي پوه نه شوي ها او دا تاسو کو نیکسټ نو ګوره ډیټا بلاک نیم دلته کو موډیول ها ګوره دا ډیټا بلاک خالی دی کنه ها دا تاسو کریټ د ډیټا بلاک and call the layout wizard ګوره ډیټا بلاک کریټ شو انټرنلی ٹھیک شو اوس موږ څه کول غواړو چې دې انټرفیس تیم جوړ کو پدې کې اوس موږ صرف ډیټا مروچه تکړه اوس زه انټرفیس هم ورله جوړول غواړم نو ګوره فینش کلیک هم دلته پام کوه ها پام دې ورله ډیټا بلاک کریټ او دلته کې دا مسله دا راکنه خدامه او کینسل مې کو ٹھیک شو دا لیاوټ ویزرډ ځان ته یاد ساته دوستو ګوره اقفیلونه دي ټول کنه ٹھیک شو او دا څه شي دی ډیټا بلاک دی تاسو نو ویلې چې دته کې موږ ټیبل نه وایو دته موږ دې ډیټا بلاک وایو دیکھو موږ ټیبل کو تو ګوره پوه نه شوي موږ کسٹمر ټیبل دی کنه دی ها خو ارزه کې ګوره تعالی مو ویل کنه انوایرنمنت کې به هغه مخصوص نمونه به اخلي لکه تا ته ودل کې موږ یو نوم کور کې بتا ته کې دي شي بدل نوم اخلي کې دي شي تعالی موږ اصل نوم والو په کور کې تا په سو پیژنیم نو ټیک شو کنه نو دا اوس دې نو سره موږ سره ډیټا بلاک دی ها اوس د څه کار کوم ټولز ته واپس راغلم او لی آوټ ویزرډ ته راغلم ماغه سکرین دی کنه دی ها کنه ها ما څه کړو اوس ګوره ښه دلته کې د نور وته کینوس LOV ٹھیک شو اوس کینوس ما سره نشته لري دا فوټوشاپ کې تاسو ویل دي کنه ٹھیک شو کنه ها ما سره کینوس هغه کنه چې کومه باندې تاغه پینټینګ کې یعنی دوس آیټم لري کنه اوس دې باندې ته هغه آیټم یک دی نه دې تمګه کینوس ول سوال سر تخلا سامي رسمي ها تشوا ما سوکل نیکسٹ ها اوس ته ګوره آیټم هم سره ټولي اویلیبل دي کنه ته دې کې قتل کمه غواړي
یا خودل یعنی فرنٹ باندې ته یو دوه درې یا ټولې ساتل غواړې فرض ته زه ټول ساتل غواړم ټیک شوه اوس دا ما سره راغلل دا سړي ما سره د فیلډ نیمز دا سړي ما سره فیلډ نیم څه مطلب کالم نیم ټیک شوه دا سړي ما سره پرومپټ دا ما سره اکسس کې ورسره انټرفیس کې دلته کې هغه نوم نه لیکلی یو هغه فیلډ وي که نه یو ورسره دلته کې هغه نوم شانته کې لیکلی وي اوس په وینه خیر دی دا ټیک شوه کیپشن واته ته ویلی شي بالکل ټیک شوه دا سره ویټ دی یعنی دې سایز څومره پکار دی ټیک شوه او هایټ یې څومره پکار دی نو هایټ مونږ ټول یو برابر ساتو دا ما څه کو نیکسټ مې کو دا څه کو نور وی نه نور نشته کنه دا ما څه کو نیکسټ مې کو اوس موږ سره د ټایپ دغه دی ویوز دی یو فارم لایک دی او یو سره ټیبولر سټرکچر دی او ټیبولر کې به تاسو سره دسی کنه چې څنګه دا ټیبل تاسو سره راځي دلته ٹھیک ہے دغه رنگ بتا سر فارم لایک کې څه وي عام دا فارم وانت کې نه دغه رنگ ټیک شو ما نیکسټ لو سره فریم ټایټل لکه ما ورته سو کسٹمر انفارمیشن ما دا فریم بیا خواته کومه ټیک شو کنه دا بیا تنګول کوي خو بهر حال لکه ته یو ټایم کې سو ریکارډ کتل غواړي یو ټایم کې فارم کې تر موږ یو ریکارډ ګورو پوه شو کنه په ټیبولر کې بیا ملټیپل ریکارډز موږ ګورو خیر چې بیا لاړ شو ته بیا موږ ګورو ټیک شو ډیسټنس بټوین ریکارډ 0 مینز ډیفالټ ټیک شو کنه او سکرال بار چې کوم دی سکرال بار دانی ټیک شو دا کم چې باید ډیټابیس نه روچتېږي کنه د ځای ته کم به روچتېږي فاصله ٹھیک شو ها ما څه کړلو نیکسټ congratulations you have finished describing your layout frame to create the new frame or layout the selected item simply click finish now the layout wizard will display a new frame in the layout editor to modify the layout in the future you can recall the layout wizard simply select the frame in the layout editor and choose layout wizard from the tool menu hint da bia tasu khpal وګوره ټیک شو کنه اوس and so on this is the interface پوه شو په خبره باندې ها اوس دا غ فریم دی دا نه دا بهر ته تعلق کاری ده ټیک شو دا سره تاسو سره فریم دی ټیک شو دا بهر دا ور دا ټول دا تاسو سره سره کینوس دی پام دې ورلا سوره غټ سایز دی بیخي لګه غټ سایز دی ټیک شو دین علاوه یو تاسو سره دا تور لیکا ده ټیک شو په خبره پوه شوې اوس دا لیکه چې تر کوم ځای پورې کنه اقا ځای پورې به تا ته په رن ټایم کې ښکاري هغې نه اضافي به تاله نه ښکاري پوه نه شو په خبره دا اوس وګوره دا ما داسې کړو ټیک شو او یو دا شیز دی پوه نه شوې دته اکټیو کینوس وایي څه ورته وایي اکټیو لکه دا کینوس خو فل دی که نه په خبره پوه نه شوې خو دا پکې اکټیو ایریا ده خو زمونږه آیټمونه دي هغه دا چې کوم دي خو دا فرض کړه دې نه بهر وي زمونږه فارم به کار نه کوي خو دې لاین نه بهر وي که نه دې لاین نه کار به کوي زمونږه ځکه چې دا د کینوس هغه ویزیبل ایریا تاله شو کوي
پوه شوې خو که چېرې زموږ فارم دغه رنګ یې نو دا به نه رن کېږي ولې چې ایټمونه آؤٹ سایډ د ایکټیو کینوس دي پوه نه شوې په خبره باندې څه پوه شوې ټیک شوه نو دا ګور دا ما دلته کې راوسته ټیک شوه ښه اوس دا څه دی فریم دی دې ته مونږ څه وایو فریم زما عادت دا دی که نه دا به وروسته ډېر زیات تنګول کوي ټیک شوه نو زه به دا فریم کرنټلی ګوره ښه دا فریم دی که نه یو منټ اورېږه څرنګه څنګه دیله دې کې لکه مختلف شیزونه میټر کوي یو خو پکې کیریکټر سایز میټر کوي دا ګوره ریلیجن سل کیریکټره والا ما ورکړی دی ٹھیک شو که نه بل کو تا خیال کړه ویزرډ کې نه کې تا سایزز ډیفاین کړل په اخره کې هغه ما کول که نه دلته کې تاسو ته ما وویل چې یو دا کیپشن دی تاسو چې وویل هغه یو پکې ورټیکل او یو دغه حساب هاریزانټل سایز دی ټیک شو که نه نو هغه ته بیا وړوکې کولی شي دا ته وړوکې که ریلیجن دومره غټ په کار هم نه دی ټیک شو که نه دلته نه هم ته ورکوټې کولی شي پوه نه شو په خبره خو لا دې کې ګوتې نه وخو ټیک شو پهله د عام شیزونه ټیک کړو که نه بیا به دې ته راځو زه عادتاً څه کوم دا فریم زه ډیلیټ کوم ښه ورګه دلته کې تاسو ته ما یو شیز ښودل ښاید دا دی باندې تا کلیک کوو دا څه شو ګوره یو دا دی دا یو دا دی دې باندې که زه کلیک کړم که نه نو دا به ماته دا لی آؤټ کلوز کي لی آؤټ صحیح شو که نه اوس ګوره دلته اوس دا فریم دی ما سره پوه نه شوې دې باندې دا ته اوس واپس راوستل غواړې دقه ځای نو دلته کې ته ډبل دلته نه هم ته کولی شي لکه لی آؤټ سوري ټیک شو دې باندې ډبل کلیک ته ګور هغه لی آؤټ به تا ته دوباره کولی شي فهم لرې که نه دا ما څه کړو دې باندې ما کلیک کو او ډیلیټ مې کو ټیک شو اوس هغه دا لیکل غیب شو ورسره پوه نه شوې نو دا چې معمولي غونډه کې ته داسې وخوځوې که نه بس دا به صحیح شي فهم لرې ښه اوس دلته کې ما سره ډیټا شته دی او که نشته دی زه ګورم ښه سلیکټ سټیرک فرام څه ډیټا ما سره نشته کو فرض کوي هغه ډیټا به ماله دلته کې ښکاري په خبره پوه شوې څرنګه نه 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 دا خو زما سره ډیزاین ټایم دی کله چې زه رن کم لکه اوس فار ایگزامپل ګوره دا ما څه کړو فایل سیو ایز ټیک شوه په ډي ډرایو کې سیو کوم ټیک شوه که نه هم په دغه نوم باندې به سیو کوم آر ایف این کو په نوم باندې ټیک شوه ټیک شوه آر ایف این کو او ما څه کړو دې کې ورته ما نوم څه ورکړو کسټمر ښه دغه به څه وي ایکسټینشن ایف ایم بي ایکسټینشن به څه وي ایف ایم بي F stands for farm module binary ٹھیک شو که نه ګوره نوم والا چینج شو کسټمر ډاټ خبره پوه شوې که نه ها اوس دا ما څه کړو سیو خو شو اوس دا رن کوم نو دا بټن دی رن فارم دلته نه هم ته کولی شي ته دلته نه هم کولی شي رن فارم ټیک شو که نه دا ما رن اوس دا تعالی څه وایي FRM 10142 the HTTP listener is not running ٹھیک شو on NIIT at port number this اوس دې کې داسې که نه تاسو له ما دا خبره کوله چې اوریکل په ملټیپل لیئرز باندې کار کوي پوه شوې اوس ګوره زه دلته کې خبرې کوم خو تا په غوږونو کې ګوتې ورکړي ته به زما خبرې اورئ اوس ته مانه تپوس کې ماله ډیټا راکړه ټیک شوه او زه تاله هغه ډیټا درکړم نو تا سره د هغې د هینډلنګ پاور پکار دی که نه چې هغه ډیټا زه لیسن خو کم پیله که نه پوه نه شوې نو مونږ څه کار کوو ساکټ پروګرامینګ خو هم نه دی کړی جاوا کې جاوا مو څو پروګرامونه ویلي د کورس درس کورس
लूप नमक के नहीं था ना इंटरफेस ना सॉकेट प्रोग्रामिंग यो बेल चीज दा बहरहाल ठीक है देखे दसी करना कल चित्ता पा इंटरनेट के तकार के इंटरनेट प्रोग्रामिंग या TCP IP प्रोटोकॉल या UDP प्रोटोकॉल MCDP के खोए कना ठीक है इंसेंट नता सो कवे कना ठीक है उस TCP IP प्रोटोकॉल के सकार हुई ना टेक्निकली ऐसा कही TCP प्रोटोकॉल के UDP के से भी हाँ जमा पोई कम ठीक छवा मोंगा सरदाई कना चोस फॉर एग्जांपल 10 सिस्टम इदा त बखपल के कॉन्फ़िगर के ठीक छवा कना और तो TCP प्रोटोकॉल यूज के ठीक छवा कना नो अगर सकार कई छे कला दा कंप्यूटर दगा सर कनेक्ट शी कना और तोली के PING पिंग न दा कमांड चरता लाड़शी दगा सिस्टम था उस पर दगा सिस्टम के दा पावर पकार दे कना ची दा पिंग कमांड वाखली हाँ और आगे अगेंस्ट रिस्पॉन्स वर्गी नो दा कमांड अगेंस्टल की कना तमगा वी लिसनिंग पॉइंट शो बखबरा हाँ उस आगे से जवाब वर्की हाँ नो दा पकारे चे दी आगा वोरी कना हाँ नो दल तक हम लिसनर पकारवी पॉइंट शो बखबरा बाय लकोस गोरा दसरे चस्ता सर्वर पर अमेरिका के प्रोत थे तो तेरे दे देना वे माला डेटा राका अरे तो इधर कौन वाला खुदा लिसनर खुदा आन का कना पॉइंट शो उस शक्ल लिसनर आन नवी नो डेटा खुदा ला आगा ब्याम दर कई बट यू डोंट हैव द पावर लकोस गोरा तदल तक वलाड़ी माला दा खबरो खाया और फर्क यो कस्ते वगुने निश्ता कौन दे जो वाला खबर को मा आवाज फागा तरसी but he has no capability to get it ठीक है नो मुंग सर दलते की ओबल टूल दे स्टार्ट all programs और डेवलपर सूट अगर हमारा फॉर्म डेवलपर के दाना ना दे सो स्टार्ट OC4J इंस्टेंस सही हाँ OC4J इंस्टेंस दे बाने दे क्लिक करो दाशी बता सर स्टार्ट देता उस लगवे टोका हाँ दस से दे लिसनर दे दा उस बदले के ताला राश जागोरा J2EE 10G ठीक है इनिशियलाइज शो ठीक शो हाँ उस वार लगो रखा सो शो दादी मां सोकड़ले पाम दे बोलते कॉन्फ़िगरेशन नेम दा ठीक शो दो गोरा इनिशियलाइज शो दा दे हमारे इंटरफेस रहा ठीक शो हाँ उस गोरा दा मास्टर न रन की पाम दे वरला पर खबर में पेश हुए करना उस दे लक्षण दे के सेटिंग ओके ठीक छुआ सेटिंग दोबारा बता सके एडिट बाने बता क्लिक की ठीक छुआ चरता बता राशि इंटरफेस ता बता राशि चरता बता राशि सॉरी प्रेफरेंसेस ता तरंग ले देखे रन टाइम दे सही दे रन टाइम ए सेट टू डिफॉल्ट ठीक छुआ दा दे डिफॉल्ट दा दे देखे दाई का ना जब बाद टाइम के स्टार सर्वर इंटरनेशनल यूज एबल जाई तो बे आगे हिसाब से के नो डिफॉल्ट से दा लोकल दी हाँ वैसे चलिए ब्राउज़र तक कम इस्तेमाल हो वाले तो हाँ तो बदल के लेकिन ब्राउज़र हाँ और दल तक बज़ार आशमा सी ड्राइव था दा सिर्फ फर्स्ट टाइम वाली खा बार बार बयान वाली खा प्रोग्राम फाइल्स इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड आई एक्सप्लोर ठीक शो ओपन हाँ ठीक शो करना ओके और स्वर लगो रहा दे खबर वाने पोश हुए हाँ प्रेफरेंसेस था बराज से रन टाइम था दाब डिफॉल्ट की और दे वाना तो सक लिख के अगर ब्राउज़र बतरा वाखले प्रोसीजर है सरी सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड आई एक्सप्लोर एंड ओपन
خو ته بل براوزر استعمالې بیا به ته د هغې لینک ورکړې پوه شوې که نه خو دا هر یو براوزر باندې انټرفیس یې دی نه دی مخصوص یو 4-5 براوزرو ته یې ورکړی دی دلته کې چې کم یو تا اچولي هغې کې به کار کوي لکه مطلب دا چې به ته دلته وله ورکې که نه بیا ولې نه شي ورکوي نه ډبل نه هغه ته آنلاین چې نه بیا خو ته په اینی وان باندې ته کوی شي خو لکه دا خو ته ډیولپمنټ انوایرمنټ کې ته کار کوې دا ته په لیول 2 باندې کار کوې دا ګوره ما سره لیول 1 دی که نه پرونی لیکچر کو مو یاد شي دا لیول 2 دی په لیول 3 کې بیا په هر یو باندې کار کوي خو په لیول 2 کې په مخصوصو باندې کار کوي پرونی ډایګرام ځان ته مخې ته کې ټیک شو او بورډ باندې مې نه و جوړ هغه یو وګوره اوس کې اوپن کیږي دا براوزر کې اوپن کیږي پام دې که نه 6i چې کوم دی که نه په براوزر کې نه اوپن کیږي هغه سمپل اپلیکیشن څنګه چې ایکسس والا انټرفیس وي this is the form that you are running ټیک شو دا براوزر کې اتمن دی ما درلو ویل که نه 10G چې کوم دی که نه په براوزر کې حتمن دی کو ته وایي چې 6i نو 6i چې کوم دی هغه بیا په براوزر کې نه اوپن کیږي ټیک شو وایه دا براوزر کې کوم نو ښه ځکه دی چې ګوره لکه ستا لکه پلیټفارم انډیپنډنسي تاله درکړه که نه دغه مین چې براوزر خو ما تعالی پرونه ویل که نه چې هغه کوم اپلیکیشن دی چې په هر سیسټم کې بلټن راځي تعالی هغه یو براوزر دی پوه نه شو په خبره باندې نو چې تا سره any of the system وي او anywhere in the world تعالی سپیشل انوایرمنٹ انسټالیشن تعالی ضرورت نشته دی نو دا معمولی خبره ده پوه نه شو په خبره کې ځکه چې مطلب ګوره لکه تاسو ته مو وایي که نه چې اوریکل لکه او د مایکروسافټ په خپله کې دغه رنګ کمپیټیشن روان دی کله اوریکل پړ باري شي کله مایکروسافټ لکه اوریکل چې کله مایکروسافټ چې کله SQL سرور روویستو که نه نو اوریکل ته یو ډېر غټ تھریټ میلاو شو په دې کې ډاټ نیټ فریم ورک سره نو دغه څه وکړل اوریکل څه کار وکړو چې دی انټرفیس یې ورکو براوزر ته نو الټې واپس یې دغه سملولو مایکروسافټ نو دا خو لکه دی یو ډېر ایډوانسډ لکه فیسلټیز دی او که ته وایې چې نه یاره دی په براوزر کې نه رن کوم نو بیا 6i یوز کا that is the old version this is the new version تا مرضی ده څرنګه دی ونه ښایي نه که نه ښایي نو بیا به 6i یوز کوې که نه هغه تا مرضي ده لکه ته مه یوز کوه ده دې وجه نه خو مطلب اوریکل چې کوم دی نو 6i انټرفیس هم ساتلی دی او 10G هم ساتلی دی که څوک وایي چې زه ایکسپلورر کې نه ساتل غواړم مې کوه یو شل ځله مه کوه بیا ته 6i یوز کوه لکه اکثر خلک اوس هم 6i یوز کوي دا نه ده چې هغه لکه څه بېکاره انوایرمنټ دی په خبره پوه شو که نه ډېر خلک لکه اوس هم 6i یوز کوي خو مطلب مونږ خو دا دی که نه چې ته 10G زده که نه 6i 100% هم دغه رنګه دی او که ته 6i زده که نه 10G کې لږ فرق دی لکه 10G کې لږ فیسلټیز څه نور پکې ایډ کړي دي دوی نو که ته هغه یوز کې اتا مرضي ده ٹھیک شو کافي دي خادې که اوس دا انشاءالله سبا نه مونږ دې باندې کار کوو چې دې کې به ډیټا څرنګه اچولې کېږي دلته کې چې ډیټا نه ده ډیټا به دلته کې ښکاري ښه اچولی شو هر څه کوي نه دلته اچولی شو ولې نه شو اچولی فارم خو ګوره دې دپاره مونږ جوړو که نه دا څه دی دا دی که دې لپاره مو جوړ کړو که نه دغه خو مونږ مین مقصد ده که نه چې د فارم نه د مونږ انټري وکړو خو که الرډي پرته وي نه به هم تاله ښایي ظاهر ځي خو ډیټا هم یو ځای ته که نه اور اوچتوي هم د یو ځای نه صحیح شو اوکې I am Saidar Fanullah from Noor Soft Silicon Center Peshawar او close کې نو بس just click here and close or just click here ٹھیک سبا تبا انشاءاللہ